یو سړی جمعات کې شیخی کوله دوستانو، جمعات کې شیخی کوله بزرګو، مانګه کا روان دی چې دشي مانګه کې مړ کړ. د دې شیخ څخه فکر پیدا چې اوه خون مې وکړ، سخت ګناه مې وکړ، د دې خو څه کفاره سروجي به څه اخو د دیتونه به. نو د ځان څخه فکر کوي چې دیتونه خو نور نشو ورکوله، خود دې مانګک نه به تعویز جوړ کوم او غاړه ته واچوم څه ثواب د مانځه بس ما کې او څه به دې مانګک کیږي. و ثوابونه به کیو، شریک ثوابونه کې واخته و. څلور کاله د مردار مانګک سره مونږ وکاو. په پنځم کال د عالم سره مخامخ شول چې مولانا صاحب ګناه را نشو، خو لیکن یو کار مې کړه چې په دغه د ثواب ملاو شوی، خلک نه ملاو شوی، نو خون را نشو. هغه د واقع ټوله بیان کړه. عالم او توای چې بیا علم شیخی کې نوم دا کفر بس ده چې سړی سره علم نه یو شیخی شروع کړي نو کفر ته ورسیږي. د مانګک وجل ګناه نه و. د دې په باره کې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی: خمس من الفواسق، خمس من الفواسق يقتلن في الهل والحرم. پینځه چیزونه فاسقان چیزونه دي چې دا په زمینه هیل کې وجنه، نو په زمینه حرام کې به وجنه، جمعات کې به وجنه، نو د جمعات نه بهر به وجنه. دې پینځو چیزونو کې یو څه چې الفارت منګک ده. منګک هغه په واسقو کې ده چې دا په زمینه حرام کې به وجنه، دا په زمینه هیل کې به وجنه، دا په جمعات کې وجنه، نه د جمعات نه به بهرم وجنه. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابه کرامو ته بیان کړي، وتوي او مرګرو کله چې ما خام ودکیږي، ما خوستان چې کله ودکیږي، مستاسو کورونه چې کوم اور مړ کړي ولی زکه دې کورونو کې څه منګکان دی او شیطان راشي دې منګک ته دا خسته کی چې دې اور نه څه شی راکاګا، نو چې راکاږي نو بهر څه زیته ورسي او غزه اور واخلي، تمام کور اور واخلي، سبا خلکو سوي سټکوري پراته دي. بیا نبی صلی الله علیه وسلم ورزه په دې جانماز باندې ناستو ما د شپې نبی صلی الله علیه وسلم چپ چاپ ناشته یا سازکار کې یا رب العزت سره سوچ او فکر کوي. چوي پام کوم مخه ته یو دیو پرته را دی دیو له یو منګک راغی، د منګک ورو دا دیو خو زولا د دینه باته را ویستله، دا باته راخله غور مسراخ کله شو. مزما د جانماز تراغه په د جانماز باندې دغه اور پرې خورو په اندازې د 1 روپۍ باندې دغه جانماز وسه زله شو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خمس من الفواسق یقتلن فی الهل والحرم. پینځه سيزونه په زمینه هل کې وجنې، زمینه حرم کې به وجنې. په هغه پینځو سيزونو کې یو منګک ده.